رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خزې مې ځکه ډېرې ولیدلې په جهنم کې وتکفرن العشیر د خاوندانو ناشکري کوي او رښتیا هم ده خفه کېږو به نه خویندې دې رانه په دې باندې نه خفه کېږي خاوند به 20 کاله مزدوري کړي او ښځې ته به یې هره بلا راوړي د هره بلا کې هر څه شامل شو خو چې کله خاوند یو ورځې د ښځې خبره ونه مني یا یو جوړه ورته رانوړي یا سینډل ورته رانوړي یا ترکاري لږه بیکاره راوړي نو ښځه ورته ډایرکټ څه وایي وایي ستا نه ما خیر کله لیدلې ما رأیت منک خیرا قط د حدیث الفاظ دي وایي خاوند ته به څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړیه ستا نه ما څه خیر لیدلی دی دا 20 کاله چېرته لاړل د الله ظالمي دا ستا روټۍ دا ستا کپړي دا ستا د بچو حفاظت دا دومره احسانات دا دومره مینه محبت دا دې ته لاړ چې ستا نه ما په ټول عمر کې خیر نه دی لیدلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ښځې دا ناشکره ښځې دا به جهنم ته ځي دا به دوزخ ته ځي دا به اور ته داخلي الله دې زموږ او ستاسو خویندې میندې د خاوندانو د ناشکرۍ د بېعزتۍ نه وساتي نو ښځو ته جنت هم اسان دی دا خو د دوزخ خبرې وي چې اوس کومه ښځه د خاوند مني څه چل وی نو زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله وحاشا زه هرګز د ځان نه خبره کولی شم نه به حکم عالم ملا صاحب چې خبره تاسو ته کوي د چا به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه د شریعت خبره د دین خبره د قرآن خبره د حدیثو خبره د ځان نه یو عالم یو ملا صاحب تاسو ته ګورې خبرې نه کوي هغه به حواله د چا درکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حواله به چا درکوي د الله جل شانه بس چې دغه دوه حوالې درکړي د الله د پاره دې کې ګورې خبرې ونه کړي دې کې تندې ګونجې نه کړي دې کې غمبوري ونه پړسې کني ګورې د داسې مسلمانانو د سړو د ښځو حشر به ډېر روان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري او په هغې کې به خبرې راوباسي پاغي کې به نکته چینی نه کې پاغي کې به ګوتې نه وي ډایرکټ به وي آمنا وسلمنا مونږ غاړه کېښودله او مونږ په دې خبره باندې ایمان دی زمونږ په عقیده ده مونږ به یې منو نو د ښځو لپاره جنت هم ډېر اسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة هر هغه ښځه اذا صلت خمسها چې خپل 5 فرض منځونه کوي نفلي منځونه نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صرف 5 فرض منځونه کوي وصامت شهرها او صرف د رمضان المبارک فرض روزي نسی نفلي روزي نه نیسي 5 منځونه کوي فرض نفلي منځونه هم نه کوي هغه ښځې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان روزي نیسي فرض روزي نیسي نفلي روزي هم نه نیسي د دې ښځې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واحسنت فرجها او د خپل شرم حفاظت کوي د شرم حفاظت ما تاسو ته بار بار ویلي څنګه دی ښځه به خپل سترګې خپل مخ د هغه چاته نه ښیي چې هغه غیر محرمه دی د ښځې نه د ښځې ترورزی دا د ښځې سم نه دی که ښځې خپل ترورزي ته خپل مخ ښود لاس یې ورکړه او ستړي مشو کې دا ښځه دې کې شامله نه ده ځکه واحسنت فرجها کې رانه لکه نه د خپل شرم حفاظت نه کوي د کاکا زوی راته لاس یې ورکاو د خاوند د کاکا زوی راته لاس یې ورکاو د قرنګي ګاونډیان ورکړل تر راتله نه 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 دا ښځه دې کې شامله نه ده ځکه واحسنت فرجها د خپل شرم حفاظت دا ښځه نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واحسنت فرجها او چې ښځه د خپل شرم حفاظت کوي د خپل ستر حفاظت کوي او څلورم نمبر واطاعت بعلها او د خپل خاوند خبره مني اې د الله رسوله کومه ښځه کې چې دا څلور خویونه دي چې 5 وخته فرض مونځ کوي نفلي مونځ هم ورسره نه کوي 10 روزي نیسي د رمضان المبارک ټوله میاشت نفلي روزي هم ورسره نه نیسي دریم نمبر د خپل ځان حفاظت کوي د خپل شرم حفاظت کوي د حیا حفاظت کوي څلورم نمبر د خاوند خبره مني د الله رسوله دې ښځې ته به څه چلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ فلتدخل الله جل شانه به اعلان وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړي داخله دي شي دنه دي شي دا ښځه من ای ابواب الجنة شاءت د جنت په کومه دروازه چې خوښي دا ښځه دي ورننوځي جنت ته کنایه ده او اعلان دی د ښځې د بخښنې دپاره لکه موږ چې چاته ویو یره چې ته هر ټیم راځي زه ستا تابعدار یم
چې ته څه غواړې زه به پکې منع نه کوم. نو الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښځې لپاره اعلان کړی دی چې دغه څلور کارونه کوئ چې د جنت په کومه دروازه دې خوښوي تا به څوک نه رانیسي، ستا نه به تپوس نه کېږي، تا به څوک نه بندوي. ولې دغې ښځې دغې خور دغه څلور کارونه کړي دي. بله واوره د ام سلمي رضی الله تعالی عنها نه روایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده. دا فرمایي چې زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي. قالت دا بیبي فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ایما امرأة هر هغه خزا زما د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماتت چې مړه شوله وزوجها عنها راضنا په داسې حال کې مړه شوله چې خاوند ته خوشاله و فلتدخل الجنه جنت ته به دا ښځه داخله شي. ښځه د مړه شوله جنازه پرې وشوله تپوس به کېږي چې دې نه خاوند خفه و که خوشحاله یاره دې نه خاوند خوشحاله و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښځه به جنت ته داخلیږي. ولې خاوند ته خوشحاله دی. ښځه د مړه شوله جنازه پرې وشوله کلي کې خلک ډېر صفتونه کوي ښه ښځه وه تپوس به وشي خاوند خفه و که خوشحاله یاره خاوند ته خفه و. نو دا به څه کوي دا ښځه به الله دې نه کړي دا به جهنم ته داخلیږي. ولې خاوند ته خفه دی